اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الكهف شروع دے. رب کریم فرمائی واصبر صبر کا نفس کا نفس بلرا یعنی بن کدا نفس مع الذین داغ کسانو سر یدعون چی دی بلی عبادت درب کی ذکر درب کیا یدعون چی دی بلی ربهم رف بلرا بالغدات پا وقت سبئی کی پا وقت سحر کی والعشی پا وقت بیگا کی نو دی سر دا نفس بندوا کینا پاسا یریدون چی دی اراده لري په حال کوند دی کی چی اراده لري په عبادت خپل باندې وجهه معنا رضاءه رضا د الله تبارک وتعالى مقصدی بل څه مقصدی نوي ولا تعد من ندی تیریږي ولا تعد او ندی تیریږي عیناک معنا سترګستین نظرک نظر ستا الى عنهم ددینا الى غیرهم غیر لرا یعنی همیشه دیتا متوجه وسا نیکان ہوتا پیغمبر علیہ السلام تو وہی امت تا اور اصل کی خطاب امت دی نیکانو سره کینه پاسې دی صلحا او سره خا نو ماړوت نظر خپل انهم ددینا داسې تريدو چې ته اراده لري غواړي زینت الحیات الدنیا زینت د ژوند دنیوي چې غواړي ته بیا نظر بل خوا واړو د دینه نیکانو نه او که په حال کونستا کی چې زینت د دنیا اراده نوستا مستا به نظر نه تیریږي بل خوا ولا تطع تابداری مکوا من دا چا غفلنا چې غافل کړي مونږه قلبه زړه داغه عن ذکرنا د ذکر زمونږه داغي تابداری مکوا وتبع دي تابداری کوي کړي دا غافل انسان هواه د خواهشات خپلو د خواهشات نفسانیو دی تابیداری کړي نو د تابیداری مکوا وکانا هو امره کار د دی غافل انسان فرطا من زائد متجاوزا عن الحد تجاوز کوونکې د حد نه مطلب دا دی چې نیکانو سره کینه پاسیا هغه چې د رب عبادت کوي ذکر کوي او د فاسقانو فاجرانو سره مکینه وقل اویا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تداکمو کسانو چې زړونه غافل دي دا ذکرنا عبادتنا دی توایا الحق من قد جاکم الحق بتاکید سره راغلی دی تاسو ته حق من ربکم د جانب درف تاسونا فمن پسر غسوک شا چې خوخی فلیؤمن پس ایمان دی راوړي ومن هر غسوک شا چې خوخی فلیکفر پس کفر دی وکي وعید شو البته یعنی اعملوا ما شئتم کوي سچ خوخوي استاسو خو البته ان یقینا مونږ اعتدنا تیار کړي للظالمین د پاره د ظالمانو مشرکانو د پاره نارن اور لرا داسې اور احاطه چې راتاویږي به بهم پدی باندې کافرانو باندې سرادقها پردی او دیوالونو د غوره سرادقها پردی او دیوالونو د غوره رب کریم فرمای و یستغیثو کچره فریادو کی دی په دغه جهنم کې د شدت د تګیوالینا و یستغیثو کچره فریادو کی دی په دغه جهنم کې یغاثو فریاد به واورول شي یعنی یغاثو فریاد به واغستل شي بماین په وبو باندې داسې وب چې په ګرموالي کې به کلمهله پشان د یشیدلی خیری د زیتون تیلو داسې بوي کلمهله پشان د یشیدلی خیری د زیتون تیلو یا کلمهله پشان د تانبا چې ویل کړي شي وي یا سپینزر ویل کړي شي وي داسې ټینګي وبوي خصم ګرم بوي داسې ګرم بوي یشوي چې ویل طيبه الوجوه مخونه د رب کریم فرمای بئس الشراب بد سکل چې دی هي دغه دا چې اوس بیان شو کلمه وساءت او بد زي چې دی النار هي دغه جهنم ده مرتفقا منا د جهت د منزلنا ابن عباس وي منزلا د جهت د منزلنا یا مجلسا ان الذين يقينها كسان بشارت دي امنوا چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان یقینا مونږ چې الله وي لا نضيع نزايك اجر من دا غچا احسن عملا چې ډیر مخلص وي عملا د جهت د عملنا رب کریم فرمای اولئک دغه مخلصین چې دي لهم دي لپاره جنات او جنت عدن من همیشګه د خلود او د اقامت تجري چې بيږي به من تحتهم لاندې د دینه الانهار ولي يحلون اچول شي بدیتا اچول بشدیتا فيها په جنت کې پلاس کې به ورته اچول شي سوق به ورته چې حوري من اساور د باوګانو نه بنګني په شکل کې وکړي من ذهب د سرو زرو
ویلبسون او اغوندی بدی ثیابا جامی گورا جامی بخبلا چی او بنگڑی بورتا بلسوکا چی ویلبسون او اغوندی بدی ثیابا جامی خضر شنی من سندس د باریکو ریخمونا سندس باریک ریخمو تویلی کی رقیق الحریری اد باریکو ریخمونا و استبرق منا غلیظ الحریری د غټو ریخمونا استبرق منا پیر ریخم او سندس باریک ریخم د چا دا خوخوی غټ ریخم او د چا باریک متکینا تکیا کون کی بوی فیها پدی جنت کی علی رائی کی پتختونو باندې رب کریم فرمای نعم الثواب غور جزا هي دغه جنت ته وحسنت او ډیر خله ده مرتفقا معنا د جهته د منزلنا مرتفقا منزلا د جهته د منزلنا ډیر خله ده د جنت اوس الہ العالمین بلا واقعا بیانیا غریب مومنانو ته پدې کې تسلی ده دا دو ورونو په بنی اسرائیلو کې یو کافر او یو مومن د کافر نامه قرطوش یا قطروس دیم یهوذا مومنو مومن نامه یهوذا وا پلار مړ شو 800 درهم پاتې شو د پلار نه سلور زره یهوذا ته ورسېدل سلور زره دی قطروس ته یهوذا ټول خیرات کا د الله په لار کې ولګول مومنو دی قطروس ځان ته باغونه جوړ کړه خسته خسته کورونه ځان ته جوړ کړه بنگلې جوړ کړه نو دا د دې بل ورور چې یهوذا ډیر غریب شو یو وخت کې داسې حال راغی نو دنه مطالبه د مالو کا نو د ورته عزتانه زیات مالدار مې او تکبر او غرور کې راغی دی فخر کولو زما مال نه هلاکیږي او زمالدار هم دا ګوره زما باغونه دي او قیامت هم نشته ورته وي قیامت چیرته او وای که قیامت رام شینو لکه څنګه چې وای ماته دا مال دنیا کې ملاو شوی دی قیامت کې بدینه غوره ماته ملاویږي بس دا ورور نمبر راغی دی ورته په خطاب کې وای اے زما وروره تا ان شاء الله ونویلا تا ویل چې زما دا خسته باغ دی او نه هلاکیږي ان شاء الله دې پکې ونویلا نو ډیر غرور کې مرزا دا باغ به د وچ شي هلاک بشي یو وخت کې پیدا نه وي د نطفه نه پیدا شي دباو دی دا دباو بس هم دغه څه وشو دا مال دا ټول هر څه هلاک شي هغه واقع الله تبارک وتعالى بیانوي وضرب بیان کلهم دی خلق مثلا مثال رجلین دو کسان دی جعلنا ګرځولې مونږ له احدهما یو د دې دوه الله چې قطروس یا قرطوش جنتین من بستانین دو باغونه من عناب د انګورنا وحففناهما غیر چا پیر تاو کړیو مونږه د دې باغونو نه وحففناهما غیر چا پیر تاو کړیو مونږ د دې باغونو یعنی پټ کړیو مونږه دا بنخل پکجلو سرا وجعلنا غرزونی مونږه بینهما من وسطهما پمنځ د دې کې زران فصلونه منځ کې فصلونه د دې باغ دا کجورو ډیر زینت لري دا کجوري غیر چا پیر چې وکړل شي نو ډیر زینت لري نو دا سه خسته کړیو دا باغونه کلتل جنتین دوانو باغونه چې ویني کله واحده من الجنتین هر یو د دې باغونو نه آتت من اعطت ورکول به اکلها من ثمرها میوجات خپل تامن پورا ولم تظلم من ولم تنقص کم والے به نکول منه د دې میوجاتونه شین یو شی لره پورا ډک ډک میوجات به ورکول داسې باغو وفجرنا روان کړي والله من خلالهما پمن د دې باغونو کې نهرونه داسې خسته باغونه وکانه له لصاحب البستان دي صاحب دا باغ والا را چې قطروس کافر ثمر من میوي یا ثمر چې ثمر شي په ضمیر سره بیا مراد تنه مال ور سره میوي ور سره وقال ويل دي کافر د باغ مالک لصاحبه صاحب بل رين مؤمن لرا ملګری رچ يهوذا د دې ورو دي دته ويم وهو دا يحاوره جګړه کوله د سرني جواب ورکولو يحاوره من يخاطبه خطاب يقول ويجاوبه جواب ورکولو یا مفاخره کوله فخر کولو په مال باندې سورته وي دی ورته مومن ته انا زچې مکثرو زیات من کده تانا مالن د جهت د مالنا واعز ډیر عزتمند يم او غالب يم نفرن د جهاد د نفرنا اولاد مم زیات مال مم زیات ډیر کبر انداز کیو
د لاس نه یې ونیولو دا ورور خپله د باغ کې ورته چکر ورکړو ورته یې وګوره زما څنګه ښایسته باغ دی څنګه ښایسته میوجات دي ودخل داخل شو دا قطروس دا کافر جنته باغ خپل ته وهو د ظالم ظلم کوونکی و لنفسه منع علی نفسه په نفس خپل باندې په کفر کولو سره قال نو ویل دی قطروس دی کافر ما ظن ویز ګمان نکم ان تبید من ان تهلک دا چې هلاک بشي هذه دغه باغ زما دا ښایسته ابدا ابد الابد پورې ویز دا ګمان نکوم چې دا به هلاک شي وما اظن الساعه انكم بقيامت باندې ويا قائمه قائمدون کې یعنی البته دا قیامت به هم نه قائميږي بالفرض والتقدير وكما قیامت راشي ولا يردت کچرات کړي شمزه الى ربي رخل تلک چتوي لاجدن خامخاب مندکم ز خيرا غره منها د دې باغنا دا وسمه چې دته چکر درکو پکې دینه بغوره ماته الله تبارک وتعالى راکیا منقلبه معنا د جهت د عقوبتنا اول خو نشته یعنی مسخره وکا قال ان ويل اس نمبر د يهوذا د خطاب کې ورته نصيحت کیا قال ان ويل يهوذا له دي قطروس تا د کافر ته صاحبه چې ملګری د ورور ده وهو دا په داسې حال کې يحاوره چې مراجعه د کلام کوله جواب ورکولو یعنی يجاوبه ورته وي اکفرت ورته تا کفر کړي بالذي بغزاد باندې خلقک چې پیدا کړي تعالی را من تراب د خاورنا یعنی خلق اصلک چې پیدا کړي اصل ستا من تراب د خاورنا چې آدم علی السلام دی ثم بیا خلقک پیدا کړي تعالی را من نطفه د نطفه د پلار خپلنا د نطفه د پلار خپلنا ثم بیا سواک برو کړي تعالی را رجلن سړی صحیح اندامونه درکړي دي لكن معنا لكن انا اقول لیکن زویم چې هو الله د الله چې دی ربي رب زما دی ولا اشرکو شریک بو نه تړم بربي پر رب زما باندې احد یو کس ولولا اذ دخلت هلا ولدون اذ دخلت کله چې داخل شي جنتک جنت خپلته باغ ته قلت ولولا قلت ولدون ما شاء الله ما شاء الله دی ولدون ولولا قلت ولدون لا قوه چې نشته د قوت الا بالله مگر په الله باندې ټول قوت الله سره دی ویل ورته يهوذا دی مؤمن ان ترني کچره ګوري ته مال راي زما ورور کافر انا چې اقل چې کم يم من کستانا مالند جهت د مالنا ولدن او جهت د اولادنا فتکبرت او تکبرک وتعظمت عزت مند کروزان علی په ما باندې فعسى پس واجب دا اورورا ربي واجب دا ربي پر رب زما یا خایږي رب زما ان یؤتینی من ان یعطینی چراکی مال را فی الاخرت په اخرت کې خیرا غره من جنتک د باغستانه یا په دنیا کې ويرسل راولیږي علیها علی جنتک په باغستا باندې حسبانا منان نارن ابن عباس وی اور تندر عذاب من السماء د اسمان فتصبح پس وبګرځيږي د باغستا سعيدا من وجه الارض مخدز مکه میدان او خاره زلقا من بزرغنا صاف میدان بشي او يصبح یا وبګرځيږي د باغستا نه او يصبح یا وبګرځيږي ماوها وبد دي باغ غورا جوري غايرا جوري خكت تري فلن تستطيع پس هرگز به طاقت نلري له دي وبلر طلبند طلب سچل بنوي لار بدر سرني نبد لاس رسيږي دي وبتا نببقا رب کریم فرمایو وحيط احاطه وکړې شو بثمره په موجات د دبانین باغ د دبانې په آفت سره یعنی اهلکت هلاک کړې شو باغ د شپې په عذاب راغی وې سوزول دا باغ د قطروس چې بهر وروته ولاره خطا کا پیجندم نه چې زدا چرته ما تاسو سوزول شو هلاک کړې شو تکبر کړو کنه فاصبح پسو ګرځیدو دا کافر د باغ مالک یقلبو چې مرولله کفیه ورغو خپل د وجد ندامت نه ډیر خپمانتیا نه د لاسونه خلق مګی کنه داسې مګل لاسونه علامه پغه سبانه خپمانتیا کولان فقط چې لګولیو دي علامه پغه پیسو باندې فقط چې لګولیو دي فيها په دغه باغ کې پغه باندې ډیر پخیمانو وهي حال دا باغ چې خاویه منه ساقطه پریوتی او دیوالونه د دی علی وروشها على سقوفها پچتونو باندې ويقول ول دي کافر یا لیتنی ای افسوس هلاکت مالرا دا زه خو اوس پوه شوم چې دا ټول قدرت الله سره دی لم مشرک چې کاش نوې شریک کړي به ربي پر رب زما حدن یو کس لرا
رب کریم فرمای ولم تکن له نو دلر فئه جماعت پدغه ټیم کې یو جماعت ينصرو چې مدد کړي من دون الله یعنی بغیر د الله نه یعنی يمنعونه من عذاب الله چې من کړي وي د عذاب د الله نه هیڅوک نو وما كان نو دلر د قطروس لره منتصرا مدد کوون کې د نو د قطروس منتصرا مدد کوون کې د ځان خپل سره خپل ځان هم نشو خلاصوله هنالک فی القیامت پورز د قیامت کې الولایت منا ملک او سلطنت چې لله خاص الله لره دا سي الله الحق چې حق دی هو دغه الله خیر ډیر غوړه دی ثوابا د جهته د ثوابنا وخیر او ډیر غوړه دی عقبه من عاقبه د جهته د عقوبتنا